چې څوک د اوداسه په درمیان کې د دې دعا اهتمام کوي، الله تعالی به هغه له 3 څیزونه ورکړي. یو څیز چې الله به د هغه ګناهونه معاف کړي. دویم، که د ذاتی کور نه وي، الله تعالی به د خپل ذاتی کور ورکړي. او یقینا خپل ذاتی کور دا د الله تعالی د طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی. او که بالفرض خپل ذاتی کور شته، نو الله تعالی به په هغه کور کې برکت واچي، هغه کور کې به وسعت پیدا کړي، په هغه کور کې به فراخي پیدا کړي. او دریم نمبر سیز چې الله تعالی به د په رزق کې برکت واچي، د رزق به فراخه کړي، په د باندې به د رزق تنګدستیا نه راځي. او دعا صدا هغه دا دعا ده کوم چې تاسو ته ور سکرین باندې ښکاری: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا به د اوداسه په درمیان کې، یعنی مونږ چې کله مانځه ته اودس کوو، په هغې په درمیان کې د دې دعا چې کم کس اهتمام کوي، الله رب ذوالجلال به دته دا 3 وانه څیزونه ورکوي. خو شرط ول سره یقین دی. څوک چې په دې یقین سره دا دعا د اوداسه په درمیان کې وایي، الله تعالی به ول دا 3 وانه څیزونه، یعنی ګناهونه به معاف کړي، الله تعالی به ول خپل ذاتی کور ورکړي، او دریم نمبر سیز چې الله تعالی به د په رزق کې برکت واچي.